زړه کاروبار کې د تاوان کړ دې مړی لمبا واخرنا په څوکلو کې د کاروان کړ دې پردیش شادي شو د جنۍ تختولې ده مړی لمبا واخرنا په څوکلو کې د کاروان کړ دې تعلق زما د ذات سره به زما مسلک سره خبره دي تعلق نه کنا زما مسلک سره خبره دي تعلق نه کنا زما د ذات سره به دینا خو زما سره جواب نشته دینا خو زما سره جواب نشته تیسه پردیش شادي شو د جنۍ تختولې ده اصل کې په سفر باندې نو موبایل یو نیمزګي کار شروع کی جواب تلو ستدغه نه جوړیږي او دغه قسمه سوالات خو ګروپ ته نه دی راوستل پکار دویم څه چې مفتي نجیب الله یو وخت کې انتهایی او ضرري او نقصاني سړی دیوبندیت په جامه باندې نقصان کوي اول هغه ځایونه چې بشپریانو هغه د دغه وجې نه مضبوط شو زموږ ورسره سختې لانجې او قصې شروع وې دی هغوی ته ورغی او د هغوی د عقایدو نظریاتو تایید یې هلته وکړو دویم دغه د غلام حضرت مولوي صاحب دلې قصې دي هغوی ته ورغله وایي د اهلسنت والجماعت د طرف نه نمایندګۍ ته راغلي یو دغسې د شیخ عبدالسلام رستمي جنازې ته ورغی وایي د اهلسنت طرف نه نمایندګۍ ته راغلي یو اول ته چې کومې خبرې کړي چې مونږ سره محفوظ دي بیا د یا رسول الله په حوالې سره چې د بریلیانو کوم موقف دی دغه ټول کلیپونه یې مونږ سره راسره دي راته رارسېدلي دي وخت مو اوس مناسب نه دی انشاءالله مناسب خو اخبارندې به انشاءالله هغه ټول څیزونه مونږ شایع او جاري کړو نجیب الله نه ځان ساتل ضروري دي نجیب الله د بریلیانو بزګریانو نه مونږ دپاره زیات خطرناک سړی دی نور سپاه والا سره زمونږ اختلاف نشته دی اهلي حقونه دي د هغوی سره تایید او ملګرتیا مونږ خپل فرض ګڼو البته نجیب الله یو خطرناک قسم تقیهباز پنجپیری بریلی غونته کې د سیپي هغه نه ځان ساتل انتهایي ضروري دي یو دا ده چې د هغوی جلسو ته تګي خو دی صرف تګ نه کوي د هغوی د نظریاتو تایید کوي مثلا د غلام حضرت مولوي صاحب په دستربندۍ کې د ده بیان هغه مونږ سره ګواه راسره دی دغه یو بریلي اشعار په طور د تایید پیش کول او په وخت د ضرورت به انشاءالله ولدي چې کله وخت راشي مونږ به ټول څیزونه پیش کړو جزاکم الله خیر بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ بعضې ملګرو ما ته یو کلیپ را لېږلی او هغه د مفتی ندیم صاحب آواز دی او آډیو دی او هغه په ما باندې څه اعتراضات کړي هغه ویډیو آډیو کې دی وایي چې مفتی نجیب الله فاروقي یو خطرناک قسم سړی دی او د دیوبندیت دپاره د بریلیت او د پنجپیریت نه زیات خطرناک دی تقریبا د هغه په دې کلیپ کې 15 اعتراض دي لومبی اعتراض دا دی چې زمونږ د پنجپیریانو سره اختلاف و او دی تلې د پنجپیریانو جلسو کې بیان کړی دی او بلکې د هغې د عقایدو د نظریاتو تایید یې کړی لومبی چې دا خبره کړې چې د هغې د عقایدو د نظریاتو تایید یې کړی وی دغه خبره ته ثابته که ندیم صاحب بیا به هغې نه وروسته په دې بحث کوو دویمه خبره ده دا کړې ده چې د شیخ غلام حضرت رحمه الله جنازې له تللی دی اول ته یې ویلي دي چې د اهل سنت والجماعت طرف نه ما نمایندګي کړې ده او دغه رنګې د شیخ عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه په جنازه کې هلته ویلي دي چې د اهل سنت والجماعت طرف نه ما نمایندګي کړې ده بالکل ما د دې دواړو ځایانو له تللی م ما هلته نمایندګي کړې ده او دا زمونږ د جماعت دستور دی منګه د اتحاد امت قائل یو او الحمدلله مونږ ته امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوي شهید رحمت الله تعالی علیه یو فکر را کړی دی د شیعت او د رافضیت د مقابلې دپاره امیر عظیمت به وی چې مونږ هر در ته ځو هر درګاه له ځو هر کور له ځو او د اهل حدیث او د دیوبندي د پنجپیري د بریلي خپوله کینو او هغې نه موږ دا سوال کوو چې د شیعت او د رافضیت مقابلې دپاره موږ سره یوځای شئ او چې کوم خلک موږ سره د شیعت او رافضیت په مقابله کې یوځای کېږي او د صحابه کرامو دفاع کوي هغه زموږ وروڼه دي او هغې سره موږ فروعي اختلاف په خپل ځای لیکن د شیعت خلاف چې موږ سره کار کوي نو هغه موږ سره بالکل جماعت ته راتلی شي باقی دا اعتراض که په موږ باندې کوي نو دا اعتراض په امیر شریعت سید عطاءالله شاه بخاري رحمت الله تعالی علیه باندې وکړه
چې د قادیانیت خلاف هغه ځان سره شیعاګان او رافضیان یو ځای کړو دا غینه به ندیم صاحب بیا تاسو جواب کې درېمه خبره څلورم ادا کړې ده چې د یا رسول الله متعلق د بریلیانو د موقف تایید کړی دی ما چلته کم شعر ویلې دی هغه شعر په ریکارډ موجود دی او ته ما سره مشته او ما سره مشته الحمدلله د دیوبندیت موقف دی او د دیوبندیانو عقیده ده زما دعوه ده چې زه هغه موقف چې کم التما په شعر کې بیان کړی دی دا د شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله تعالی علیه موقف دی دا د حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله تعالی علیه موقف دی دا د علماء دیوبند پیر و مرشد حاجی امداد الله مکی رحمت الله تعالی علیه داغه موقف دی دا خو د دیوبندیت په کتابونو کې موجود دی که په دې باندې بحث کې چې دا د دیوبندیانو کتابونو کې نه دی دې ته موږ تیار یو پنځم نمبر کې دی وایي چې په صحابه والا سره زمونږ اختلاف نشته دی دا اهل حق دی کذاب دجال دروغجن انسان تا د مولانا محمد احمد لودیانوی کم چې قائد اهل سنت والجماعت ته داغه متعلق میسج نو چړولې مولانا عبید الله انور صاحب تا سره پاغه باندې بحث نو کړي ته د روز اول نه د سپه صحابه مخالفه شپږم نمبر کې دی وایي چې مفتی نجیب الله تقی عباس پنځپیره بریله سیپی او د هغه نزان ساتل ضروری دی اوس تقی عباس یو لفظ پنځپیره بریله سیپی یو سړی په یو وخت کې پنځپیره او بریله څنګه کې دی شي او دغه الفاظ چې تا ویلي دي ان شاء الله د دې تپوس کول زمونږ حق ته مونږ بتانه د دې تپوس کو وم نمبر کې دی وایي چې یو خالد د خلکو جلسو ته تک دی او یو د هغې د نظریاتو تایید کول دي مثلا غلام حضرت پولس په جلسه کې د بریلی اشعار به طور تایید ویلي دي تایید ته څه ته وی ما خو دغه اشعار چې ویلي دا د علماء دیوبند موقف دی دا د بریلیانو موقف نه دی دا د علماء دیوبند موقف دی او کته چرته دې جلسې ته تلل یا د التا په هغه موضوع باندې بیان کولو ته تایید وی شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان المدنی شهید رحمت الله تعالی علیه دا زما استاد دی د بخاری ډاکټر شالی شاه صاحب سره ما دوره تفسیر کړی دی دام زما استاد دی شیخ الحدیث محمد حسن جان مدنی ډاکټر شالی شاه صاحب دا دواړه د شیخ البانی شاګردان دي شیخ البانی غیر مقلدو شیخ حسن جان صاحب په درس بخاری کې بار بار د شیخ البانی صفاتونه کړی دي محقق او مدقق به ورته اوس د شیخ حسن جان متعلق ستاسو فتوا ده ندیمه توس دا وایي چې شیخ حسن جان داغه شاګرد شو نو اوس شیخ حسن جان ته دیوبندي وې کنه وستا پنځ دیوبندي ده کنه دی دا خو وړه خبره ده د امام بخاری په استادانو کې عبد الله ابن شریک د معتزلی ده د تقدیر منکر ده اوس امام بخاری استاد ده او هغه د تقدیر منکر ده هغه باره کې څه فتوا ده محمد ابن فضیل د امام بخاری استاد ده رافضی ده داغه باره کې څه فتوا ده د امام ابو حنیفه په استادانو کې تقریبا شلو پورې شیعاګان دي ته د هغه باره کې څه فتوا ورکې استاد ځان له یو نظریه ده او د شاګرد ځان له یو نظریه دویم بله مسله دا ده چې ته دا وایې چې یاره دی د هغې جلسو ته ځي او د هغې جلسو کې تایید کوي شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د غلام حضرت شیخ صاحب جنازې دغه ته تلو جلسې له تلو او الته باقاعده هغه ته شیخ الحدیث ویلي د هغه تایید یې کړی دی ستا ملګرو ستاسو د پیج نه یو قصه جوړه کړه چې شیخ صاحب وایي چې ما د دې نه برات اعلان کړی دی الحمدلله هغه دروغ ستاسو فاش شول ښکاره شول شیخ ادریس صاحب بیا د غلام حضرت شیخ صاحب جنازې نه پس درېمې له لاړه او په درېمه کې د غلام حضرت شیخ رحمت الله تعالی علیه باره کې وی چې شهید دی شهید لفظ شته رحمت الله تعالی علیه لفظ شته او ورسره دام شته دی چې یو محقق عالم او مدقق عالم دام ورسره شته دی چې شیخ ادریس صاحب ویلي دي چې د تصوف لوی شخصیتو دام شته چې شیخ التفسیر دام شته چې شیخ الحدیث او ورسره نور ډېر صفاتو سره او با عمل با کردار با حیا داسې الفاظ دي الحمدلله هغه کم خبرې چې بکواسات او دروغ تاسو کړو هغه بکواسات او دروغ ټول ښکاره شو که په جلسې تک باندې او هلته په بیان کولو باندې څوک د هغې د نظریې ملګری کېږي د شیخ ادریس باره کې ستا څه فتوا ده دغه رنګ شیخ الطاف الرحمن صاحب تلی دی د هغه باره کې ستا څه فتوا ده دغه رنګ قاضي محمد امین رحمه الله تلی دی د هغه باره کې ستا څه فتوا ده دغه رنګ ستا چې د کومو پنځپیریانو سره مناظرې شوي دي مفتي فدا محمد
کم چې د اشاعت توحید و سنت ضلع پېښور امیر دی مفتی فدا محمد صاحب بخپل جلسې ته شیخ حسن جان شهید رحمه الله راوسته پر ریکارډ موجود دی د مفتی فدا محمد د دور تفسیر په اختتام کې شیخ حسن جان شهید رحمه الله بیان کړي په توحید او پرد د بدعاتو او سم رګړې ور کړي دا بعض بدعتیانو ته اوس داغه متعلق بیا سوي او یوازې تایید خبره اسانه دي، هر سړی وایي د تایید کړی دی تایید دی ته نه وایي. زه تا نه تپوس کوم چې زه په جلسې تللو باندې ما داغه تایید وکړ د خمیني قبر ته د جمعیت علماء اسلام د KPK چې کوم امیر دی حضرت مولانا گل نصیب خان صاحب دامت برکاتهم د گل نصیب خان صاحب د خمینی قبر ته تلې الته په ګلان چړاو کړی دي او الته په دعاګانې ورته کړي په ریکارډ موجود دي. اوس ته د گل نصیب خان باره کې څه فتوا ورکې؟ دا تایید نه دی چې ګلانې پیاچولې دي، دا تایید نه دی چې الته دعاګانې کړي دي. د مولانا محمد خان شیرانی متعلق ته څه فتوا ورکې؟ کم جواب چې ته الته کې هغه جواب به زمانه کې. بل نمبر کې دا خبره ده چې توی چې یاره د الته زمونږ موقف ته نقصان ورکوي، زمونږ د شیعاګانو سره مقابله ده. عالمی مجلس تاپوز ختم نبوت جلسو ته ساجد نقوی راځي او ساجد نقوی په هغه کې بیانونه کوي. اوس ساجد نقوی د ختم نبوت منکر دی، ساجد نقوی شیعه دی، رافضی دی، د کائنات بدترین کافر دی. تم د هغه جلسو ته ځې د ختم نبوت جلسو ته ځې او ساجد نقوی د ختم نبوت جلسو ته راځي. متحد د متحدي کتا سولم او شر تعذیب ویلی په دې خبره باندې به پوه شي. تا چې کوم عظمت فقها کانفرنس کړی دی ندیمه ستا د عظمت فقها کانفرنس کې چې کوم مشایخ راغلي دي هغه مشایخ د شیخ غلام حضرت جلسو ته نه دي تلي، هلته تایید نه دی کړی. زما ما باندې اعتراض کول آسان دي. ستا د نوجوانان احناف امیر د محمد ګل وهاج د افغانستان د نوجوانانو امیر تا جوړ کړی دی. دا محمد ګل وهاج د غلام حضرت جمعات ته بنتله، داغه مدرسې ته بنتله، دغه پر ریکارډ موجود دي، بیانونه راغلي دي. شیخ غلام حضرت سے بیان کوي محمد ګل وهاج دغه قدمونو کې ناس دی، خپو کې ناس دی. دغه متعلق ستاسو فتوا ده. دغه رنګ چې توی تستاد عظمت فقها کانفرنس کې شیخ برهانی تقریر کړی دی. شیخ برهانی به هر کال د شیخ غلام حضرت مدرسې ته راتله، ختم بخاری کې به تقریر کولو، تایید به کولو. دغه متعلق ستاسو فتوا ده. ندیمه توی چې تا عبدالسمیع غزنوی راغوسته. عبدالسمیع غزنوی د شیخ غلام حضرت د مدرسې مدرس دی او د شیخ غلام حضرت په هر جلسه کې هغه تقریرونه کړي دي. تا چې کنه د درپولیدین په باره کې مناظره کول او نور مناظرې به کولې، د شیخ الحدیث رحم الله حقانی صاحب نه به مشورې غوستې او هغه نه به زده کړه کوله. هغه شیخ رحم الله حقانی دامت برکاتهم الله د صحت کامله ورته ورکی. د هغه متعلق تاسو فتوا ده د شیخ غلام حضرت جلسو ته نتله، دغه تایید نه دی کړی. دغه رنګ تا په خپل جلسه کې حکیم مظهری راغوستو، لک شرم پکار دی. هغه حکیم مظهری سید ایاز علی شاه باچا صاحب ته فون وکړ، ستا د مناظرې نه پس هغه ته مبارکباد ورکړ. لګ سړی دغه سوچ کوي یو سړی کې څومره خپل نقصانات دي، خپل نقصانات درنه ایر شو او د بل نقصان. زه قطعا د جمعیت علماء اسلام مخالف نه یم، زه قطعا د یو مذهبي جماعت مخالف نه یم، زه د اتحاد بین المسلمین قائل یم، زه د اتحاد امت قائل یم، زه د فروعي اختلافاتو باندې د جګړو قائل نه یم. ها او کستا خوخه یو ستا مرضی او ته په دې خبرو ما سره مناظره کول غواړي، زما طرف نه شیخ الحدیث محمد ادریس دامت برکاتهم ثالث زیرا ولم میدان ته ولګو، بیا به پته لګي او ان شاء الله بیا به زه تا ته وښیم. دا خو ما تا ته صرف نمونه او مثالونه وښودل، زه به تا ته ان شاء الله ستا آینه مخې ته کم، ستا کردار به مخې ته کم، ستا هغه طریقې کار به مخې ته کم او ستا دا چې څومره ملګري دي که نه او دا تا چې څه کړي دي ان شاء الله دا به زه اکابرو ته مخکې کېږدم. بیا به پته لګي چې څوک اهل حق دي څوک اهل باطل دي، چا سره حق شته چا سره حق نشته دی. خبرې کول آسان دي، په میک باندې یا په واټسپ باندې چا پسې خبرې کول آسان دي، مخامخ کېناستل ګران دي. ان شاء الله پته به ولګي چې کله مخامخ کېنو. وما علینا الا البلاغ.